نن د مفتی عبدالشکور صاحب که د فاټا د امارت په حواله وي، که د جمعیت علما اسلام د خدمت په حواله وي، که د جمعیت علما اسلام په قومي اسمبلی کې د توانا اواز د کردار په حواله وي، که د مفتی عبدالشکور صاحب د خپل وزارت کې د کردار په حواله وي. وګو عزتمندو چې تر څو د پاکستان دا اسمبلی موجود وي، د مفتی عبدالشکور صاحب د توانا اواز دا یادګار په داسې ترتیب نن غم دا ستاسو غم نه دی، صرف دا صرف د پیټیني قوم غم نه دی، دا صرف د لکي مروان غم نه دی، دا صرف د جنوبي اقدار غم نه دی، دا نن د ټول پاکستان د اسلامي ادارو د جمعیت علما اسلام غم دی. وګو عزتمندو په دې کې موږ تاسو برابر شریک یو. وګو عزتمندو مفتي صاحب سره موږ تاسو ښېګړه اوس هم کولی شو او د هغه سره ښېګړه کول دا دي چې هغه خو لاړو. یو ځل یو کس راغی ما ته په خپله بله سکیمه کوله، یو کس وی علاج یې راغی ما ته وی چې یاره بس 50 کروڑ روپۍ په دې لانکیشي کې دي او ته به کور مروم آباد کې لږ به ودان شې او ستا پې سندي نوم دې پکې نه راځي، طلاق هم درته غورځو ستا نوم به پکې نه راځي. نو مفتي صاحب ما ته وی ما ورته وخندل، وی کور نه مې محمد راوغوښتل، دا یو بچی دی نیازبین محمد مې راوغوښته وی مخې ته مې وله کېنولو، وی ما ورته چې د عبدالشکور هم دا یو بچی محمد دی او دا مې د الله سره په خانه کعبه کې وعده کړې ده چې دا ستا د دین سپایي دی بل کار هم پرې نه کوم. او مې ورته وویلې چې مفتي عبدالشکور په 50 کروڑ حرامو د تربیت نه کوي، زه به د جومات په پیسو د تربیت کوم او انشاءالله دا به د شیخ الهند او د مدني په لار به روان وي. وګو عزتمندو موږ دې کور ته دا اعتماد ورکوو چې که مفتي عبدالشکور صاحب نن زموږ نه لاړو رخصت شو، انشاءالله العزیز د جمعیت علما اسلام هر ملګری به د دې کور دپاره د مفتي عبدالشکور کردار ادا کوي، ادا کوو به انشاءالله. وروڼو چې دا کور دا خاندان کله ځان یتیم محسوس نه کړي، کله ځان تنها محسوس نه کړي، کله ځان یوازې محسوس نه کړي. وګو عزتمندو موږ وعده کوو انشاءالله موږ به د مفتي عبدالشکور صاحب د بچو سره د ده د خاندان سره چې تر څو پورې موږ ژوندي یو انشاءالله موږ به ورسره ولاړ یو، موږ به د تنهایي احساس په ورته نه ورکوو. ټیک ده خو هم نه انشاءالله. او د مولانا مفتي عبدالشکور صاحب د ژوند میشن دا جمعیت علما اسلامو الله سره وعده وکړئ چې زما د مفتي عبدالشکور صاحب سره عقیدت او محبت او زه د هغه د روح سره دا وعده کوم چې زه تر څو ژوندی یم د هغه د ژوند چې کوم میشن و جمعیت علما اسلام زه به د هغې سپایي دا د هغه د ژوند میشن او د هغه د ژوند میشن دا د هغه په مرګ او د هغه په شهادت نه ختمېږي انشاءالله العزیز. موږ عالم کفر ته دا وایو چې مفتي عبدالشکور صاحب رخصت شو نو ته دا ګمان وکړو یو توانا آواز د علماو، د مدارسو یو توانا آواز، د خانقاهونو یو توانا آواز، د جمعیت علما اسلام یو توانا آواز دا د ټول عمر دپاره ختم شو. یاد ساته موږ اعتماد سره دا خبره کوو چې انشاءالله د هر کور نه به د مفتي عبدالشکور غوندې توانا آواز به راوځي.